أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. سورة النازعات مخیاتونو کې واقعه ذکر کولا د فرعونیانو. موسی علیہ السلام ورته راغلی و، مسله ورته بیان کړه، خبره ورسره وکړه، ښه په قلاره باندې په نرمۍ باندې. دای ورته وی هل لک الی ان تزکا، خپل ځان پاکولو د خپل ځان د کامیابی څه سوچ او فکر دشته؟ که خپل ځان په دنیا کې او آخرت کې د کامیابی سوچ او فکر لري چې تا ته لار وښیم، لار درته سمه کم، په هغه لار باندې به چې ځې نو تا کې خشوع به پیدا شي، د الله نه به ویریږي، کامیابی دا دنیا او دا آخرت به میلاو شي. دې سره سره ورته نښې معجزې هم وښودې، لیکن هغه داسې بدبخت و چې خبره ونه منله. فکذب وعصى، نو تکذیب یې وکړو د موسی علیہ السلام د مسلې د معجزاتو. وعصا، نافرمانی وکړه د هغه د خبرې. الله رب العزت د طرف نه چې کوم خبره ورته راغله وه د هغې نافرمانی وکړه، الټا شروع شو، فساد شروع کو، مقابله شروع کړه. کله چې دغسې یو حال جوړ شي نو د اوسنو پارټو کې هم دا خبره ښکاري لیدل کېږي چې هغه بیا یو طرف ته که هغه ډېر زیاتی کوي، ظلمونه کوي، لیکن چې کله مقابله راشي نو بیا خپلو پسې ګرځي، د هغې نه معافیانې غواړي او د خپل د ځان سره د جفتولو، د خپل ځان سره د مضبوطولو کوشش کوي. فرعون هم بیا په دې پسې ورپسې شو چې اوس دا خپل قوم دا ځان سره ودرول پکار دي. داسې نه چې دی د موسی علیہ السلام ملګری شي، ما ته به کار جوړ شي، مسله به راته جوړه شي، زما بادشاهي او حکومت به ختم شي، ذلت او د رسوایی سره مخامخ کېدل به راشي. دا خبرې کولې دې دپاره خلک راجمع کړه، ناغي ته بیان یې کړلې، خبره یې کړله. نورو خبرو سره سره موسی علیہ السلام باندې بعضې داغه بدې هم خلکو ته بیان کړلی چې ګوره دکې دا چللی او دکې دا چللی و، دی خو زما په مخ کې خبرې هم نشي کولی، او دی خو څوک ورسره شتی نه، او دغسې یوازې دی، او دی خو سپک سړی دی، زه خو عزتمن یم. او دا تاسو ګورئ دا ولې نهرونه چې چلیږي نو دا زما په حکم چلیږي، دا دریاب چې چلیږي نو دا هم زما په حکم چلیږي، او زه خو ستاسو رب یم، ستاسو رزق درکوونکی روزي رسان زه یم. خبرې دا وکړې، خلک یې ځان سره ملګري کړه. الله رب العزت دلا سزا ورکړه
راوینیو نو دریاب ته وغورځاو، تباہی کو دنیاوی تباہی هم وا او آخرت هم. الله وی په دې کې عبرت ته د دینه عبرت واخلئ. ورپسې دلایل پیش کړي د توحید. نو مخکې وی چې کله ورته موسی علیہ السلام معجزې پیش کړي نو فکذب وعصا، نو د تکذیب کو او نافرمانی وکړه. ثم ادبر یسعی، نو بیا یې شا کړه. یسعی کوشش یې کاو د فساد، یسعی منډې والې ځان سره خلک یو ځای کاو، یسعی ځان سره د مقابلې د پاره خلک پیدا کول. اوس لګیا دی دا کله چې داسې حال جوړ شي بیا د یو دروازې لاړ شي ماښام ماسخوتن کې، بل دروازې لاړ شي، بل لاړ شي. هغه موږ خو څه چې شي دي شوي دي وایي، اوس چې ته ما پرې نه دی دا مقابله کې سړی راوتلی داسې نه چې تاسو د هغه ملګرتیا وکوئ. وایي دس د مقابله اوس پکار ده، د ده ملګرتیا ونه کوي. فحشر فنادا، نو خلق را جمع کړه، نو آواز یې ورته وکړو فقال انا ربکم الاعلی، نو یقینا زه ستاسو رب یم اوچت، اوچت رب یم، غټ رب یم، اعلی رب یم. موسی علیہ السلام چې ورته کله خبره وکړه نو دغه اول کې دا خبره وه، خبره یې کړې وه چې دا سپک سړی دی. وي موسی علیہ السلام اوچ پوچه غیبتونه بد بیانوي، که موسی علیہ السلام کې خدا سړي دا خبرې نشتی، یوازې دی نو یوازې والی خو څه نقصان نه دی، سو سپک سړی دی. نو سپک سړی هغه چې سپکو کار کوي نو سپکو کار خو ته کوې. هلته کې موسی علیہ السلام ته یو خبره وکړه فعلتا فعلتک التي فعلتا وانت من الکافرین، وی تا چې کار کړی چې کوم کړی دی، او ورسره یو خبره ادا کوله قد كنت فینا ولیدا، تو موږ سره وړوکوالي کې پاتې شوی، موږ ستا تربیت کړلی، موږ ته لوی کړی. دا ازمادنه چې کوي دا اوچت سړی، ښه سړی، دا عزت سړی حدیث خبرې نه کوي. ما چې تاله به ډوډۍ درکوه زموږ به ډوډۍ خوړته، دا د سپک سړي کار دی. ډوډۍ په خلکو باندې ازبادي. موسی علیہ السلام خبره واورېده چې راوی چورلول پې، نو بیا د هغه سره جواب نه و. وتلک نعمت تمنها علیه، دا ستا احسان ما باندې، اته چې کوم احسانت کې اجماع ته باندې ډوډۍ خوراو الله، موږ ستا تربیت کړلی، دلته کې موږ سره پاتې شوی، دا ستا احسانو. زما قوم ډوډۍ محنت یې کړلی، رزق یې ګټلی، راوړی دی، تا ته یې اچولی، نو تام خوړلی ما هم خوړلی، په دې کې ستا سیمه باندې. هغه ځای کې مخکې خبرې وي مختلف هغه په هغه ځای کې شوي وي. فقال انا ربكم الاعلى، نو یقینا ستاسو رب یم اعلی، ستاسو اعلی رب یم، ستاسو اوچت رب یم، د ټول نه زیات ستاسو تربیت کون کېما، ستاسو پالون کېم، ستاسو لروزی زه در کوم. وایي دا بعضې داسې ملک کې داسې سسټم جوړ کړي چې هلکه رزق ډوډۍ مال دولت دا به د چا نه وي، اگر به راځي او د دې ځای نه به روزانه به راځي او راشن به د دې ځای نه وړي، ځان له به ډوډۍ تیاره د دې ځای نه وړي. دا بعضې ځایونو کې دا قصې په دې ملکونو کې اشتراکیت والا بعضې خبرې روانې دي. نو هغه ځای خلک هغه هېڅ نشي کولی، ځان هغه وایي چې زه مالک نه یم نو ولی کوم، ما ته پکې څه پیدا نه ده میلاویږي، دا ټول خلک یې خوري نو زه یې څه شي له کوم. وایي هغه شی ناکامه دی. شرعي نظام
په هر ځای کې چې دی نو دا کامیاب دی. کم چې دغه سوشل ازم دی او که کمیونزم دی او که بل شی دی دا ټول ناکامه دي. ناغم دا چلکاو د خلکو یو سړی ځان ته تابع کې ځان ته محتاج کې نو سجلو کا د هغه رزق د هغه ډوډۍ په خپل لاس کې ونیسه دا به تا لږ لږ در کوم هغه زما خبره به مني بیا اوس سړی مجبوره دی وږی دی نو وږی خو خلک وایي بربنډ د لارې اوړي وږی د لارې نه اوړي وي. فقال انا ربكم الاعلى نو دوی یقینا ستاسو ربیم اعلی فاخذه الله نکال الاخرة والاولى نو الله را اونیو دل را په عبرتناک سزا د دنیا او د آخرت. نکال آخرت د عذاب د آخرت باندې راونیو والاولى د دنیا په عذاب باندې راونیو. وای غسدان وګوي تو التکی دریاب تا دریای قلزم وته وي داغه شمالي جانبو پاغي کې ورو غرزاو هغه لار جوړ شو موسی عليه السلام د پاره داغه د ملګرو د پاره نو موسی عليه السلام د خپل ملګرو سره پوري وته او دی راغله دی پکې کې وته ټول سمره چې نو ټول تبا شو ټول مړ شو په دغه ځای کې دریاب کې. نو الله داغه تعبیر کړه داسې کوي فاخذه الله نکال الاخرة والاولى راونیو دلرا الله په عبرتناکه سزا د آخرت او د دنیا. کله چې د غرق کېدو راونی قرآن کریم بل ځای کې داغه حال ذکر کوي حتی اذا ادرکه الغرق د روانو کله چې راونیو راګیر کو دلرا غرق کېدو چې را اونیو دریاب راونیو دریاب پیراغه نو بیا چغې کړې آمنت انه لا اله الا الذي آمنت به بنو اسرائیل وما ایمان راوړل په هغه رب باندې چې کومه موسی بنی اسرائیل ایمان راوړل په هغه رب زمام ایمان دی. قال انا ربكم الاعلى فاخذه الله نالا راونی ودلرا په عبرتناک سزا د آخرت او د دنیا. ان فی ذلک لعبرة لمن یخشى یقینا پدې کې خامخا عبرت ته عبرت پکې دې د هغه چا د پاره پن پکې دې د هغه چا د پاره یخشا چې یریږي د الله نه د آخرت نه یریږي د آخرت د عذاب نه یریږي د الله نه یریږي یره کوي خشوع پکې دا الله نه پکې یره دا او الله پیدا کړم نو د خلاف څنګه کو نو هغه د پاره پکې عبرت موجود ده او د فرعون په شان دي کارونه کې ښه دلګي او د داویانا ربکم الاعلى استاسو ربیم وما ته بل څوک نه دی معلوم چې بل په کې ملا څوک ربي وي بل څه کې وای ما علمت لكم من اله غیری ما ته بل څوک تاسو پر اله نه دی معلوم اله غزیم وي رب غزیم. انتم اشد خلقا ام السماء بناها آیا تاسو سخی په اعتبار د پیدائش باندې یا اسمان بناها چې موږ جوړ کړل د اسمان داخله وي موږ به دوباره څنګه پیدا کیږو. الله رب العزت بل ځکه د دې جواب کوي قل كونوا حجارة او حديدا او خلقا مما يكبر في صدوركم او تاسو ګټه شي یا وسپنه شي یا د دینه چې کم سخی تاسو په ذهنونو کې تاسو وته سخ شي وای هغه شی د نه جوړ شي نو بیا هم الله تاسو راپورته کوي وای څنګه وکي څوک وکي چې اول پیدا کړی نه به بیا راپورته کوي. الله رب العزت وای انتم اشد خلقنا یا تاسو سخی په اعتبار د پیدائش باندې ام السماء یا اسمان بنا چې موږ جوړ کړل ستاسو پیدائش ګران دی کدا اسمان پیدائش ګران دی
ستاسو پیدائش دے کے مشکلات بڑھیری او کنا دا دمرا غٹ اسمان بیستنو چی جوڑی بیستنو یہ ودرئی دمرا اوچتی یہ چتی دمرا اوچت کر لیں دا گران دے او کستا پیدائش گران دے کم یو شے گران دے دل دے گے یو تندے اوڑو کے دے دا پیدا کو دل دے گے رہے چی اوچت ورزئی لینٹر کئی دے کمرے دے او کور ناغی دا پارا زان غم کی اختی گران کار دے او بیا دم رغٹ اسمان او بیا دم ردنگ او یو اسمانم ندے و اسمانو ندی لان دے باندی دی بیا یو دا بل ندم لری دے لگا اسمکا اسمان چی دین لری دی زمکی نا چی اسمان سمر لری دے یو اسمان او دا بل اسمان پا مسکم دا سی فاصلہ دا دارنگی دے اسمان پیڑوالے ہم دا سی بازی ہوئی انتم اشد خلقنا من السماء بناها آیا تاسو زیاد سخت یہی پہ اعتبار دا پیدائش باندې یا اسمان چی منگا جوڑ کر لیں رفع سم کہا فسواها اوچت کردے دے چت داوی سمرے اوچت کردے فسواها نو برابر کردے دے مکی تیر شو تبارک اللذی کے تیر شو دا اسمان او زمکا اللہ وہی ما پیدا کر لی اسمان میں پیدا کر لے سب فطور دا پکی اخکاری ارجی البصر دا نظر دے اگر زوان نو اگورا پکی حل ترا من فطور سم ارجی البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاصی وہو حسیر نظر دے بیا اگر زوا وسم گر زوا گورا پکی کم زے کے پکی عیب دے شتے پکی تا دا عیب پکی اخکاری عیب پکی نشتی خواہ چواندونا پکی نشتی اللہ داو چت کر لے کلک کر دے مضبوط کر دے کلچی مسلمان ختم شی دے اسمکی آسمان دے استورس پومائی وغیرہ دے نظام دے ورز او دش پیو دے اوڑیو دے جمی دا نظام دے دے اللہ ضرورت نشتی دا بم ختم کی نو ختمی بے سنگا نو آسمان بو اچوی مخیم تیر شیو وقی بچوی اسمان برا ورزی گی زمکا دا زمکا مائن سلسلہ براشی آسمان دا غرون دی دا غرون بوال وزی یو صفا میدان او صفا میدان بھئی سو پکی نہیں کتا پورتا پکی نہیں بالکل ہموار بھئی لیکن مخی فیضام بالساہرہ صفا میدان کی بھئی نو رفاسم کہا فسوا اوچت کردے دے چد دے فسوا نو برابر کردے دے چد دے وآطش لیلہا واخرج ضحاہا تیار کردی دا شپد دے اور آویستری دا رانا کردی دا ورز دے یا وقت ساخ دے وقت ساخ چکور ناغب بالکل رناشی سارشی نو لگ رانا دا رو زیادی کی زحوہ زحوت الکبرا غرمشین و ارسل خان دیخوا نالا یو رز میرنا کرلا شپا میں تیارا کرلا دا دلائلی پا دے بانے چیزا گورے اختیار منیم کارونا دا سجری دا زمان پہ اختیار کی دی والارض بعد ذالک دحاہا اوزمکا بعد ذالک دحاہا دا بعد راضی مخی ہم سے باز یہ کہ تیرشیو بعضی اٹکی داسی چاہا دا یو بل پزے ماں استعمالی کی نسو کوئی والارض مع ذالک دحاہا زمکا سرد دینا اللہ غڑا واللہ سو بگدا وہ بات پخبلا مانا بانین والارض بعد ذالک دحاہا او زمکا رسول دینا اللہ غڑا واللہ سو کوئی دا بات چی دے نو دا تعقیب ذکری دے سب پا ذکر کی رستو دا دزمکے تذکرہ رستو دا آسمان مخ کی دا والارض بعد ذالک دحاہا ازمکا دا خبر ہم واورا چی منگا غڑا واللہ ہاں او ازمکے منگ غڑا واللہ سب پا ذکر کی تذکرہ کی دزمکے خبر رستو دا غل بعضی
خلقو لیکلی وای چې ځمکه پیدا کړي مخکې دا غوړولي بیا رستو دا واره کړي رستو دا نو هغوی بعد په خپله معنا باندې دی او بعضې وایي نه بعد دا څومره چې دا ځمکه پیدا کړل اسمان پیدا کړل دا څومره څیزونه چې پیدا کړل نو والارض بعد ذلک دحاها ځمکه سره د دې نه الله غوړوله یا اسمان میں پیدا کر لے چت میں چت کر لے ورځ میں والا ورځ میں پیدا کرلا نو شپه میں پیدا کرلا نو شپه میں تیارہ کرلا ورځ میں رڼا کرلا او ځمکه میں پیدا کرلا تب کې اوسېږي کنه اخرج منها ماءها ومرعاها په ځمکه کې یو فائدہ نه دا ګورې ډېر شی فائدې پکې دي اخرج منها نور راوستلي دي ځمکې نه ماءها او بد دي ځمکې د ځمکې او بودي منګه چې کمی او به استعمال ټولې دي ځمکې دي اسمان راو وریږي کله د باران په شکل کې کله د واورو په شکل کې دا دغه په ځمکه کې الله سٹور کی مخکې ویلو د ځمکه کې الله وایي ما دا او بو ورنستلی دا او په دې ځمکه کې چلیږي بیا دنه چلیږي دا ونه نه کوه چې ګورې نو کوی کې پکاره چې کوی ختم شي کنه سمره وبچ بکی داته راو باسي ختم شي نه نور راضي وتا کم نه راضي دا الله چینی دي کنه دا نه چینو ته چې ګورې چینو کې دا وبد کم کم ځین راضي چیناو ودا ژوندې چینه زنده چینه ده الله رب عزت تنظیم کوي د دې وبو کله دا ولو په شکل کې نهرونو په شکل کې دریابونو په شکل کې دا کم ځین راضي اسمان نه لاره او ورونه پس مکه باندې دی اوس کنه سبز مکه کې دن نه دی اوس بهار دی اخرج منها ماءها ومرعاها نراوستلی د دې مکه نه او بد دی ومرعاها ورشوګانی د دې چراغادي ورشوګانی دي او دا څومره چې سرول کېږي پکې ساروي هغه واخدي بوټي دي ونه بوټي سچې دي الله رب عزت دې مکه نه راوستلی تاسو پاره والجبال ارساها غرنا الله رب العزت په دې باندې خو دي زمک په زمکه باندې دا غرونه خو دي کلک کړي دي نو ودرولې دي مضبوط کړي دي نو زمکه یې مضبوط کړه بازي وای دا زمکه چې دا مخه خوځېده با نو کله چې خوځېدانو الله رب العزت په لپاس نه د میخونه ټکواله دا غره بګې خو دو دا نه کله چې دا دریابي جازونه نه چې کله رواني دا غي سره لاندې وس پنای نو کله چې هغه په یو ځای کې ودرېږي نه خپل وس پر کته سوړم دکی بیا نو بیا جاز ودرېږي په ځای باندې سوګي لنګر انداز شوی دی او سوګ مختلف طریقو باندې یو غاړي ته راولي غاړي ته وتړي یو ورته منځ کې داسې ودرېږي چالته کې لري نو والجبال ارساها غرونه دي دا لپاس به خو دي متاع لكم ولانعامكم تاسو پیدا د پاره او تاسو سارو د پیدا د پاره دا څومره شي زمکه دا کدا او بودی کدا ورشوګانی دي کدا غرونه دي دا ټول تاسو پیدا دي اخلي او تاسو ثابتي اخلي دغه باندې بس کو فكذب وعصى ثم ادبر يسعى فحشر فنادى نو تکذیب کو او نافرمانی وکړه ثم ادبر يسعى نو به شاکړه منډي والے یا شایکړه نو کوشش وکاو د فساد فحشر فنادى نو خلک راجم کړه نو आवाज وته کو فقال انا ربكم الاعلى يقينا استغفر رب اعلى فاخذه الله نكال الاخره والاولى نو الله راونی اغل را په عبرت ناک سزا د اخرت او د دنیا ان فی ذلک لعبرة لمن يخشى یقینا پدې کې خامخا عبرت ته دا چا د پاره پندې پکې دا چا د پاره چې یریږي د الله نه انتم اشد خلقنا من السماء بناها آیا تاسو سخی کلک یی په اعتبار د پیدائش باندې یا اسمان چې موږ جوړ کړل رفع سم کها فسواها نو چت کړه دې چد دین برابر کړه دې واخت شلیلها واخرج الضحاها او تیار کړی دا شپه دې
او رڼا کړې ده ورځ د دې والارض بعد ذلک دحاها او ځمکه سره د دې نه الله غوړوله یا ځمکه بعد ذلک دا واوره چې ځمکه م الله غوړوله دا نه ستا نورې قصې شروع کې بل چا غوړوله چې ته د وی نورې مشندریانې لګولې ما غوړوله وایي ما کړلې ده اخرج منها ماءها ومراها راوستری د دینا اوبه د دې ورشوګانې د دې والجبال ارساها او غرونه ایخو دې لپاسه په دې باندې مودرولې دي په دې باندې متاع لکم ولانعامکم ستاسو پیدې د پاره او ستاسو سارو د پیدې د پاره الله رب العزت مولا قرآن وسنت باندې عمل کول توفیق اللهم قنا عذابك من المصيبات ما